مسلمانانو د جمعې پر ورځ چې کله اعلان وشي نو هغه تاسې خرڅول اغوستل پرېږدئ اذان وشي هغه تاسې راځئ مانځله خطبې له راځئ مانځه له راځئ د الله ذکر له راځئ د الله تعالی ذکر له راځئ او وذروا البيع خرڅول اغوستل مستقل پرېږدئ نو کوم خلک چې هغه راځي او د خپل پنځه وخته مانځه پابند وي د الله تعالی د احکامو پابند وي الله پاک د هغوی زړونه خوشحاله ساتي او کوم خلک چې هغه د الله تعالی د احکامو نه خلاف کوي هر عمل کې سستی کوي او دروند پې ښکاري نو دوی ته هغه دا کوم عذاب چې دی سزا چې دی دنیا کې میلاویږي نو د ډېرو حالاتو به تاسې لیدلي د ډېرو کسانو حالات به تاسې لیدلي چې کله د الله د حکم نه خلاف چلیږي اگر که مال اولاد زیات دی او اگر که ځمکې پټې زیات دي کاروبار نوکرۍ زیاتې دي شته هم لیکن پریشان دي پریشانه وجه څه ده چې د فرایضو پابند نه دي قرآن کریم کے اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ کی آیات نمبر 124 کی فرمائی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى وَذَرُوا الْبَيْعَ کله چې आवाज وشي نو فاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ د الله ذکر ته تاسې سعی وکئ اهتمام سره زي ځکه الله تعالی فرمایي چا چې زما د ذکر نه زما د قرآن نه زما د یاداشت نه هغه اعراض وکړه مخې واړو نو دا ژوند به ورله زه تنګ کما او په قیامت کې به یې زه ړوند راپورته کما دې وجې نه هر انسان له په خپل ځان باندې رحم کول پکار دي د الله تعالی عبادت کول په صحیح طریقې سره د الله تعالی په احکامو کې چوچرا نه کول په وخت باندې مونځ کول هغه که د سهار مونځ دی که د ماسپښین د 5 وخته خپل مونځ کول جمعې ته مستقلې طریقې سره حاضري کول او مخکې نه نو ته تیاري کول مخکې نو ته مستقله تیاري کول او دا مسایل ما تاسو ته د وختي ویلو چې د جمعې د ورځې